ډېر محترم رور جناب احتشام الحق صاحب دا تعزیت سلسله ده د محترم رور جناب حضرت مولانا ظهور الحق صاحب زید مجدهم برادر محترمو او الله ناگهانی مرگ ور نصیب کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی موت الفجاءت رحمت للمؤمن کہ ناگہانی مرگ د مسلمان د پار رحمتی دی د تکلیف نا د کړهو نا او د ساده وتو د تکلیفاتو نا رب العالمین په حفظ و امان کې وساتي. نو الله پاک په خپل فضل وکړو ناگہانی مرګ ورکړ د سخو بیمارونه وساته د ځن کدن د تکلیف نه وساته. لیکن زمارونو د یو ورور جدائی دا ډېره لویه صدمه او د دې صدمې دپاره به مونږ د الله په قرآن باندې عمل کوو. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې کله تاسو ته مصیبت ورسیږي او مخکې چې ته نیکانو خلقو ته مصیبت رسېدلی دی نو داسې دی ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون. مونږ ټول د الله یو او الله ته به زمونږ واپسی او پیشي کېږي چې زمونږ د الله شو زمونږ په خپل وجود کې خپل اختیار ختم نشته. نو چې اختیار زمونږ نه دی اختیار د الله دی. نه مونږ په خپله مرضی دنیا ته راغلی یو نه په خپله مرضی د دنیا نه تلی شو. د یو سړي سامان وي چا سره او دیو پسې لاړ شي چې مالا خپل سامان را نو هغه انکار نشي کولی. خلکو ته هم نشي ویلی چې یاره ګوره ما سره امانت یې ښې ورانه یې واخېسته. خلک وایي وروره خو د هغو ته ولې فکر کوې. دقه رنګې د انسانان په دنیا کې د الله امانتونه دي چې کله الله اخلي د الله خوښه ده. لیکن زمارونو بنیادی خبره ده چې یو انسان لکم وخت الله مقرر کړی دی هغې کې یو سکنډ مخکې والی رستوالی نشي کېدی. دا د یو سړی نه وایي چې که د علاج مې کړی زه بچ شوی یم یعنی یو ډاکټر به نه مړ کېده. دا د یو سړی نه وایي که پیسې وې او فلانکي ځای ته مې دارو روړی وې نو دی به بچ شوی و. که داسې وې نو دا د جزونو مالکان او دا لوی سرمایهدار به نه مړه کېدل. دا د یو سړی نه وایي یاره که ما داسې ژوند تېرولی نو زما عمر به زیات و. دا غټ ساینسدانان به نه مړه کېدل بادشاهان به نه مړه کېدل. تاسو ته پته ده د امریکې یو سنګر و دا مونږ ورته ډم وایو مایکل جیکسن. هغه زړه کې یو تصور او سوچ و چې زه به کم از کم 150 سال ته د خپل عمر رسوم. دا د هغه سوچ و او هغې دپاره هغه د دنیا د ژوند چې څه سهولیات و هغه برابر کړي. ما تاریخ کتلی دی تر دې حده پورې چې هغه به چېرته په دولت هغه به چا سره لاس نه میلاول دستانه به یې چولې وه چې د چا جراثیم ماته رانشي. چا له به یې غاړه نه ورکوله چې دا جراثیم ماته رانشي. او ځان سره به یو ټیم ګرځاو د ډاکټرانو. د زړه ډاکټر به ورسره و د ساه د ډاکټر به ورسره و میډیکل سپیشلیست به ورسره و. خوراک به یې د هغې په مشوره خوړه چې داسې خوراک وخورم چې زما ژوند زیات کړي او داسې خوراک ونه خورم چې زما ژوند ته نقصان ورسي. دون احتیاط. او که په لاره ما ته څه مشکل پیښ شي نو چې ډاکټر ما سره یي جاست کې چې به ته نو جاست کې به هم ځان سره د دوایانو د ډاکټرانو ټیم ګرځاو او چې کوم ځای اوسېده نو هغه ځای هم داسې جوړ کړی و چې هغې آب و هوا خرابه نی چې ژوند زیات شي. تر دې حده پورې دې نه اندازه ولګوئ چې هغه ځان له نوکران نیولي و یو کس یې د اینې ځان سره به ګرځاو چې که زما چې ته اینه خرابه شي چې دې راله فوراً اینه راکړي د ده ټرانسپلانټ د اینې ماته وشي. یو به د بل هلک ګرځاو په تنخوا په پیسو چې که ګرده کې فرق آی چې دې ماله ګرده راکړي. دومره هغه ځان سره یو ټیم ساتلی و
چې که ما ته زما په پیوندونو کې اندامونو کې نقصان راشي چې هلک تیار ولاړي پړپوس والا داسې وینې ګروپ برابر او ما ته هغې کې لیکلي وي پړپوس خپل سایز هغه سایز هلک یې کتلی دی چې که ضرورت راغی چې ما ته دو لګي او ډېر د امریکې صدر سره به په لاس نه میلاول او پلاسټیک سرجرۍ د دنیا کړې وې او دی سوچ او جس کې زه او دوړې نه ځان ساتو لوګي نه ځان ساتو ښه خوراک خورو داروګان چې کم صحت له نقصان وي هم مخوره لیکن زما په خیال د 40 او د 45 سال په عمر کې لاړ او داسې بیمار شو چې پړپوس ورته بیماري ولګېدله جراثیم ولګېدل هسپتال ته یوړو د ډاکټر نه د ډاکټرانو ټیمونه ورته حاضر شو لیکن چې کوم الله وخت مقرر کړی لاړ ختم الله ورته وښوله چې ته 150 یادی چې 50 ته دې هم نه رسوم دا خو زما فیصلې دي دا خو د انسان فیصلې نه دي دا خو د خدای خوښه ده د مارونو بنیادي خبره دا ده چې هېڅوک د مرګ نه بچ کیدی شي او نه څوک بچ کولی شي مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په معارف القرآن کې غالبا د قرطبي په حواله یو واقع لیکلی ده او هغې کې لیکلی دي چې یو زنانه ماشوم کې د پخوا خوره د غلامانو او د وینځو رواجو د دې زنانه یو خادم او غلام نو د دې زنانه ماشومه پیدا شوه د دې نیکې د دې مالدارې نو دې نیکې د غلام ته ووایي چې ورشه پلان کې دارو راوړه د پساري نه غلام ووت بار ته چې بار ته ووته یو غیبي سړی ورسره میلو شو هغه سړی ته تپوس کوي وی هلکه د ښځې څو شو دی حیران شو چې ته تا ته څه پته لګي چې د ښځې څو شو خو دی پوه شو چې دا څوک الله والا کس دی د دسته د ښځې څو شو وی لورې وشوه وی ښه دا واوره چې دا لور به 100 کسانو سره زنا کوي دا جینۍ چې لوی شي او د جولاګي د لاسه به مري دغه د هلک سوچ بس چې اوس دا فیصله وه خو دله څه نو پکار لیکن د دغه جذبات اوبرو شو چت شو او هغه پساري پرېښود او واپس راغی چې دا به 100 سره زنا کوي دا خو غټه ډمه وی او 100 کسان به په لید کې او په خپل نو دراشه مړی که بس راغی او چاړې راواغېسته او ورمنډې کړی ماشومه خو دغه وخت پیدا شوي او په دا خېټې په چاړو والو لړو تښتېد چې وتښتېد جذبات په سړي راشي یعنې چې هغه ورته کومه خبره وکړله نو دې کې خو دا مړه کېدی نه شوه بیا خو خیر هغه باندې هغه د دین جذبات راغلل غلبه پرې راله لاړ دا سړی وتښتېد چې وتښتېد چې یو خدا دی چې د نیکې لور مې مړه کړه او مرګ را پورې شو داسې نورو کلو ته لاړ د غلامۍ ژوند و چې ما څوک نه پېژني هلته یې خواري مزدوري شروع کړه رزق مال دولت خو د الله اختیار کې دی مالدار شو ښه مالدار شو د جایداد او د ځمکو د ګړو چیلو د اوښانو او په خپله د غلامانو او د وینځو مالک شو عمر تېرېده سړی چې خوشحالي شکل هم خشتی لکه سوچو که چې راشه هغه خپل کلي ته واپس لاړ شه چې هغه جینۍ دې پکې والې وه ما څوک څه پېژني خړپوسې مې پکې تېرې کړي دي دا وطن بیا خپل انسان ته یادېږي چې راغی هلته هم چا نه پېژنده چې نه پېژندې ډاډه شو ځان له هلته یو محل جوړ کړ یک تنها دی قیمتي محل یې جوړ کړ ځان له او دلته کې تجارت هم شروع دی او دولت او پیسې او نوکران دي نو یو ځل یې چاته وی چېرې ماله واده کوم یو جینۍ وګورئ خو چې د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نی چا ورته وی ډېره ښه ده جینۍ وله په نکاح واغېسته واده شو چې واده شو او دې د خپلې ښځې سره میلاوېده نو په دې ښځې په دې خېټه یو داغ نو دې ښځې ته وایي دا داغ د څه دی او ته یاره زه نه پوهېږم خو مور مې راته ویلي دي چې ته کله پیدا شوې زمونږ یو غلام و دارو له مې ولېږه او د دارو په ځای هغه د دروازې نه واپس راغی او چاړې راواغېسته او ته یې په خېټه ووالې نو زما خو مور علاج وکړه الله جوړه کړمه او هغه غلام زمونږ چې هغه تښتېدلی دی نو پته یې نه لګي سړی خو پوه شو چې دا خو په بلا زه واوړېدم دا خو مغه وه چې هغه 100 سره زنا مسله و ما والده په مصیبت خو زه پېښ شوم خو جینۍ ښایسته وره ده خو
دی ورته وایي داسې کار دی یو خبره کوو هغه دا کوو چې زه هغه غلام یم ما والې وي زه دې ولې والم قصه یې ورته وکړه دغسې یو غیبي سړي راته خبره کړې ده اوس ته زما ښه دی او زه دې خاوند دی مال دولت ډېر دی چې هر څه شوي دي ما ته قبول دی خو دا تپوس درنه کوم چې غیبي سړي خبره رښتیا کړې وه که غلطه یاره سړیه دا خبرې پرېږده او دا مه چېړه وی نه نه زما ښه دی بس فیصله شوې ده زما خوښه خو دا ووایه چې هغه ټیک ویلي و که غلط جنۍ ورته وی داسې ده وی ښه ټیک یې درته ویلي بلکل مې په شمیرلو 100 هلکانو سره زنا کړې ده او ته مې رښتونې خاوند دی زه بس شوي دي وی ښه نو غیبي سړي خو وی چې ستا مرګ به د جولاګي د لاسه نو تاله داسې محل جوړومه چې جولاګي څه کوي چې هغې ته مچ هم داخل نشي یو اعلی محل یې وله جوړ کړو نوکران یې مقرر کړل چې تاسو به د دې جولاګي خیال ساتئ چې جاله پاتې نشي او دا به ختموي صفائی انتظام یو ځل ښه د خاوند په کټ کې پراتو دی کې یو جولاګي دی کې یو قسمي شاته ورته غوټه غوندې وي په دیوال ګرځېده نو دا ښځه دې خاوند ته وایي سړیه تا ته غیبي سړي ویلو چې دا به ما وجنې وی او وی اوس به پته ولګي چې ما وجنې او که زه یې وجنم نو دا د کټه پاسې ته او کیړی راواغېسته هغه جولاګي یې پرې ووه را پرېوته چې را پرېوته نو دې پې خپه راښکه چې چخڼې کم چې دا سنګ ما وجنې نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دا واقع معرف القرآن کې لیکي وی دا نوکې زخمي ولګه نوکې هغه شته او دا ګروتې زخمي شوی و دا د نوک دا غاړه هغه زهر راله لغې کې ننوتل او د هغې د لاسه مړه شوه د دې آیات لاندې لیکي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده چې کوم ځای یې مرګ نه نشي خلاصېدی اگر که تاسو په غټو محلاتو کې ولې نه یې د مارونو مرګ دپاره یو وخت مقرر دی دې کې دویمه نه راځي یو سړی د ډاکټر دکان ته لاړ هغه وله دارو ورکړل نو ډاکټر نه د هلک تپوس کوي چې د دې ایکسپایري ډیټ څه دی ته وګوره دا دارو چې د ایکسپایر نه ډاکټر له غصه ورله وي ستا ایکسپایري ډیټ څه دی چې ته دارو تپوس کوې زه ایکسپایر دارو خرڅو غصه شو ستا څه دی دی ورته سینه داسې کې وي د ما ایکسپایري ډیټ دا دی چې زه اوس لا نوجوانه لکې ما ته ډېر لوی عمر پاتې دی زه صحتمند یم ما د لاس و خپو ته وګوره د وجود ته وګوره ته زما د مرګ تاریخ زه خو به 100 کالو نه اوړم زما د قد و قامت او د وجود ته وګوره او د حسن ته وګوره چې دا خبره یې کوله او ما هغه د ډاکټر په دوکان کې را پرېوته او ساتې وه زما زوی ما ته خبره کوله سلمان ما ته ویډیو وښوله وي راشه بابا وګوره حیران شوم چې یا خدای پاکه هغه ویډیو په کراچۍ کې د هارټ سپیشلیسټ پروفیسر د ډاکټر ویډیو او ما ورته کتل دې ناستې داسې په کرسۍ مریض وله راغی چې مریض وله راغی مریض ورته مخامخ کېناسته دا هغه سټسکوپ راواغېسته او په مریض په زړه یې کېښوده او یو لاس یې د مریض په دې نبض کېښود د زړه مریض وله راغلی دی هغه بیا وروسته یې لیکلي و چې دا د پیشنټ و د زړه مریض و د هغه معاینه کوي دقسې دا لاس یې دلته پروت دی او بل لاس یې په هغه سټسکوپ باندې پروت دی او بلډ پریشر هم چیک کوي او لاس هم او ناګانه دا ډاکټر کرسۍ کې لاړ کرسۍ کې مړ شو ساتي وته مریض په ځای پاتې شو د زړه مریض لاړ ختم هغه ټیک شو ډاکټر لاړ پروفیسر ډاکټر زما وروڼو دا زموږ عقیده ده دا زموږ ایمان دی چې کوم وخت الله د انسان دپاره مقرر کړي او کومه ځمکه مقرر کړي او کوم ځای مقرر کړي هغې دویمه نه کېږي دا مې ایمان دی چې راغلی په خپله خوښه نه یو په خپله خوښه دنیا نه تللی نه شو چې کوم وخت مقرر دی په هغې به ځو صرف دومره د احتشام صاحب الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي مونږ خو سره داسې تعلق لکه د ورورولۍ د مینې او د محبت خو زما په خیال چې دا بې ضرر انسان به دونه چې ته مونږ نه یې لیدلی غلی خاموش او ښه قابل و د انسان جون دی بس الله د طرف نه انسان له څه بعضې څیزونه مقرري خاموش غلی او چپ چاپ بې ضرر انسان او د امام صاحب رحمت الله علیه بچی او د مولانا صاحب رو نو واقعي سړی خو دردمني خفی
افغان وي خو بنیادي خبره به په دې مونږ تسلي راولو چې کوم ټیم ماله مقرر دی نو زه خپل کې څه نشم کولی بلکې به څه وکړم او ما بیا واورېدل زه خو لږ بیمار وم څه خو چاته تللی و مولانا صاحب ته پته وه او جنازه یې ډېره ښه درنه جنازه شوې ده لویه جنازه یې شوې ده دا هم د انسان سعادت دی دعا ورته جمع وکړئ یا الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله د قبر تیارې پې رڼا کړي الله د قبر تیارې پې رڼا کړي الله د قبر تیارې پې رڼا کړي الله اوس تاله درغلی دی او د جمدو دعا د مړو دپاره الله قبلوي خدایه که څه تقصیرات دي ته ورته معاف کړي او ته د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي جنت الفردوس نصیب کړي او الله چې والدین نیکان والده صاحب او والد صاحب ډېر نیکان تیر شي او پاکان تیر شي د هغې سره روح ملګری کړي د نیکانو سره روح ملګری کړي او مولانا صاحب لا طفیل جان دي لا ټولو رشته دارانو له کور بار صبر ورکړي د دې لوی صدمې د برداشت صبر ورکړي او د دې لوی غم په دې د صبر اجر دوی له ورکړي او الله چې چا جنازه کې شرکت کړی دی څوک اوسه پورې تعزیت ته دعا له راځي ټولو له په یو قدم اجر ورکړي الله ته زموږ د ټولو روغ صحتونه نصیب کړي الله موږ د پریشانو آفتونو او بیمارو رنځونو نه په امن و امان کې وساتي او الله تم د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او الله آخر وخت کې زموږ د ټولو په خوله دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله